علم په دنیا کې د ایمان نفس د ټولو نه لوی نعمت دی. که څوک تور دی، بېرنګه دی، غریب دی، مسافر دی، څوک په هر نسبت باندې ظاهري کمزور دی، خو چې د علم خاوند دی نو د کائنات د تمامو خلکو نه زیات معتبر دی. ځکه علم دا د الله رب العزت صفت دی او د تمامو پیغمبرانو میراث دی. علم په دنیا کې هغه دولت دی چې دا دولت چا سره او د دنیا سرو او سپینو ته پسخیږي. نو حدیث کې راغلی دی چې دې سړي خپل ځان ډېر کم وګڼو، ځان ته ډېر کم وکتل. ځکه انبیاء په خپلو وراثتونو کې دینار او درهم نه دي پرېښي، هغوی علوم پرېښي دي. کوم علوم چې د آسمان نه د انسانیت د پاکۍ او د ترقۍ لپاره راغلي دي. سردار کونین احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ، اولین و آخرین فخر الرسول شافی محشر، ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یحمل هذا العلم من كل خلف عدول. دا علم وپرا تون کی خلقوں کی دٹول معتبر ثقہ و عادلان و نیکان خلق بدا علم اللہ پاک داغی پسینوں کے واچی او چا سر چدا علم وی لسادو بھی اہل زمانی ہی وہ جتوی سید قرآن علم و حدیث علم حاصل کی. اللہ بے بدی علم کا برکت آخرت کو خخ کی وہ دنیا کے میں خودے نے انسانان و بادشاہان کی. نا علم دم رکھنی مدیش نا چی چا سر دی اگر قیمتی کر دی. حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم الانوتوی رحمت اللہ علیہ دا یو ډېر لوی عالم دی، دیوبند بانی دی او په دې علماء کې ډېر لوی محقق انسان دی. دا هغه کتابونه چې وګورئ حیران بشئ د هغه علوم ته چې دا څومره لوی سړی دی. د هغه یو کتاب دی تحذیر الناس ورته او هغه صرف د ابن عباس رضی الله عنه په یو اثر باندې لیکلی دی. هغه اثر باندې چې کوم بین حضرت انوتوی تحذیر الناس لیکلی دی. عبدالحی بابالی د هندوستان هم په رساله لیکلی ده، مولا علی قاری پہ لکھلے دا. آگا رسالہ کی دادی کہ رسول کریم آخری نبی دے دا خبر ثابت ہے. زبون پیغمبر باندے دا نبوت رتبہ ختمہ دا پر رسول کریم باندے ختم نبوت زمانیم شوئے پر نبی علیہ السلام مبارک باندے ختم نبوت مکانیم شوئے. دلائل پیروڑی دی دخپل موضوع سر یو خبر تاسو دا کوم چې نبی علیہ السلام نبی نبوت خدای ورکا د ټولو نبوت او ختم نبوت ورکا زکه ولا ورکا چې الله په د تمامي دنیا علم تمام کو. نو چې علم تمام کړو جمله وی بنا د ختم نبوت په کمال علمي دا چې کله په خدای د ټولو نغټ علم ولا ورکا د ټولو انبيو نه ولا غټه مرتبه انسانانو ته عزتونه د علم په بنیاد ملوي چې علوم وی انسان وی انسان کو چتیږي د علم په بنیاد باندې. د دې وجه نه هغه فرمایي چې کله کله په مقدار د عمل کې اگر که عمل ډېر ښه شي خو د علم په مقابله کې بیا کمزور دی. ګورئ فضل العالم علی العابد، عابد کې د عابد په مفهوم کې عبادت پروت دی او د عالم په مفهوم کې علم پروت دی او فضیلت د علم په عبادت باندې دا معلومیږي. د فضیلت د عابد نه په عابد باندې د عالم نه په عابد باندې رسول کریم فرمایي څنګه چې سپوږمۍ پستور اوچت ښکاري، څنګه چې د سپوږمۍ اعتبار پستور وي یا بلکې راځي کفظ لی الا ادناکم، څنګه چې زما فضیلت په تاسو کې په یو ادنا سړي دی د یو عالم فضیلت په عامو خو فرېده په عابدانو باندې درته راغلی. ځکه چې عبادت خشی دی او بیا د علم په مقابله کې کمزور دی. ټول دواړه پکار دي. کله کله په مقدار د عمل کې امتی د نبی نه زیات شي. لکه مثلا نبی علیہ السلام یو طرف حجۃ الاسلام کړی دی، داسې مسلمانان شته چې هغوی لس کسه حج کړي دي، داسې شته چې شل شل حج کړي دي. امام صاحب کې څومره د بلوغت عمر عمره حجونه خیرات الاحسان وایي. مستماته وورنو چې یو سړي لس حج کړي هغه ډېر دي که یو حج چا کړي ډېر
लसी करी और हज़रत शेख साहब से किताबुल हज वल जनाइज उम्र की वो हदीसिन लिखली के मिशकात को जरूर को तो बोली कि रसूल करीम 3 उम्र करी दी उम्रतुल क़ज़ा निशमार और उम्रतुल क़ज़ा पे किशमार भी सलूर करी दी उस नबी अलैहि सलाम सलूर उम्र करी दी या 3 करी दी और उस उम्मत ने जिसल 200 उम्र करी रसूल 200 वडी दी के 3 दी है कपदे हिजरे माने रोजा परशी लो रसूल करीम मुबारक के कम यत काल रोजे नहीं बोलेला और उस उम्मत तक निष्पेता या काले रोजे नहीं बोले निष्पेता या काल रोजे के रकात काल देला वो कदा टूल इंसान अल्लाह जमा की और बैतुल्लाह शरीफ की और लैलतुल क़द्र शपई शरीआ में और जम अहादीस के मराजी छे यो इबादत बैतुल्लाह की यो पसल कबली की और दा तो खलक पे यो इबादतुल शुरू की लैलतुल क़द्र की इबादत तजुर शपो बराबर रे और दा टूल इंसान तर क़यामत इबादतुल की यो चाबली की रे जब का पैगंबर 2 रकात तरसी दागा मर्तबी तरसी बशरी का दावली ज़िक्र चे इल्म रसूलुल्लाह ने घट वर करी इज्जत इल्लतुल्लाह घट वर करी اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت علم الاولين والاخرين وليت الاولين والاخرين علم رسول الله ورکا چې علم یې غټ ور کړل ټول نه غټه مرتبه ورکړه حضرت نبوي رحمت الله علیه فرمایي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا علاوه اجماع په نام کړو ما ډېر ګران دي نږدې دي او قریب دي لومبیا لکاو جماعت د انبیاء کرام او بیا د صدیقین او بیا د شهدا او بیا د صالحین او حضرت نبی سے فرمایي چې دا صدیق ولی نبی سره یو ځای دي شواهد امام جامی چې نبوت کوم ځای کې ولایت ختم شي ته صداقت شروع شي او چې کوم ځای صداقت ختم شي ته نبوت شروع شي نو د نبی نه پس درجه د صدیق اکبر دا په تمام کائنات کې د نبیانو نه پس د ټول نه په لوړه مرتبه څوک دي وای ابو بکر صدیق ته ټول وای رضی اللہ عنہ تمام انسانانو کی دا انبیاء نے پس پڑھونا مرتبہ باندې سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دا ولی چک دے ذکر چې د نبی درجه نبی تا حضرت نبی سے کوئی منگا او حضرت متکلم اسلام قال طب رحمت اللہ علیہ فرمائی چې منگ نبی تا منبع العلم وای چې دا د علم چشمه ده دک علم راغوت کیږي لکه کوئی کی چوبو پیدا کیږي او یا چینه کی چوبه راوځي او شهید مجمع العلم ده دک علم را جمع کیږي كل ما سبب الله في صدري الا ما سببت في صدري ابي بکر كل ما الله في صدري الا ما القيت في صدري ابي بکر ما چې کوم علم خدای را کړی رسول الله وای ما ټول ابو بکر صدیق چینه کې جمع کړی دي چې کله مرتبه علمي ده او د شهید مرتبه عملی ده ته منبع العمل او نیکوکار او صالح ته مجموع العمل وایي نو دی وجه چې د صدیق مرتبه علمي ده او د نبی مرتبه علمي ده خو خپل کې فرق ده چې هغه کشمه د علم ده او دا د سره لکه وګورو دیګه کې سره راجمه کې د کوی نه رو باسي نو هغه ته مجموع العلم وایي دا دیګه مجموع المال دي کې اوپر راجمه کیږي دلته علم راجمه کیږي الته علم پیدا کیږي دلته علم راجمه کیږي شهید کی عمل پیدا کیږي صالح کی عمل جمع کیږي شهید کی عمل پیدا کیږي کہ شہید کے شہادت کا نتیجہ کی عمل ماحول جوڑے گی اے شہیدوں تمہارا یہ احسان ہے آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے تمام جہان کے چلے اسلام غیرت گزرتے